مهر چې څومره ږدوې کېږده. اوس دیګ راوړل او چرګان راوړل دا نه فرض دي نه واجب دي او نه مقصد دا ده چې سنت دي، نه په دې تا ته ثواب میلاویږي ځکه چې ته رسم په طور باندې کې نو رسم په طور ته د ثواب نه میلاویږي. سنت طریقه دا دی چې چوارې تقسیم کا نکاح نه بادا بس دا تا په سنت باندې عمل وکړو. خرچې نه به هم بچ شي، د نبی علیه السلام په طریقې به هم لاړ شي. حضور فرمایي څومره ښه د مشکات شریف حدیث دی، فرمایي څومره بهترین نکاح هغه نکاح دی چې څومره په کمې خرچې سره وشي. او مونږ خلک څه کوي بیا څه کوو، بیا کال 2-3 دا بیا پریشانیانې قرضې نه ختمېږي. بهرحال ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ له داسې عادتونو نه ځان وساتو. بل الله فرمای ولا تشترو بآیات الله ثمنا قلیلا. الله په آیتونو باندې د دنیا لږ مال ہے. نن هم داسې ډېر خلک دي چې اقتدار له خاطره څه مفتیان خپله فتوا بدله کړي. نن هم داسې خلک دي چې څه خپل تنظیم سازی له خاطره او خپل میشن کامیابولو له خاطره شریعت د خیر د رستو پاته شي خو چې زه مخکې لاړ شم. څه خلک دا خپل ځان خپل شو خپل پوزیشن نه کمولو دپاره